یو ورځ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره د صحابه کرامو به زما کور ته راځئ، ما تاسو ته دعوت کړی دی. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روانو او عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته روانو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قدمونه مبارک شمارل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته داسې وکتل او مسکی شو، ورته فرمایي چې عثمان دا څه کې؟ وی عثمان غنی رضی الله عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو قدمونه شمارم او دې دپاره شمارم چې څومره ستاسو قدمونه زما کور ته راغلل د دغې قدمونو په مقدار به زه غلامان آزادوم. د سخاوت غرو، سخاوت خو د ده پهچانو. نو چې کله دعوت وخوړلی شو، دعوت وشو، د هغې نه بعد دی راولګېدو هماغومره غلامان یې آزاد کړه څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو مبارک اغوستي وو. نو وایي دا عمل علی رضی الله عنه ته ډېر زیات خوښ شو. صحابه کرامو کې خدا کار وو، هغوی به په نیکۍ کې د یو بل نه چې دی زور کولو، مخکې کېدل به د یو بل نه. نن سبا مونږ په دې کې مخکې کېږو چې دا د ښه ګاډی واغوستو زه به یې کله اخلمه، یا د ښه کور جوړ کړو زه به کله ښه کور جوړوم، یا د ښایسته کپړې واچولې زه به کله ښایسته کپړې اچوم. په دې کې مونږ د یو بل سره لګیا یو، منډې ترړې وهو، د یو بل نه مخکې کېږو. یو سړی دی 15 وخته جمعې سره مونځ کوي، مونږ هېڅکله دا قصد اراده ونه کړ چې دی د 15 وخته مونځ اهتمام کوي، زه به یې کوم. دی په بهترین انداز کې قرباني کوي، زکات، حج وغیره کوي، زه به یې کوم. دی نیکۍ کارونه کوي، زه به یې کوم. دا څیز نن سبا ختم دی. الله دې په مونږ کې پیدا کړي. نو علی رضی الله عنه ته دا عمل ډېر زیات خوښ شو او هغه مې اراده وکړله چې یاره زه به هم داسې کوم. نو وی راغلو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته واقعا بیان کړ چې یاره داسې چل شوی دی او زه به هم داسې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دعوت هم کو او دغه عمل به هم کو کوم چې عثمان غني وکړو د قدمونو والا. نو هغې ورته ویل زه صحیح ده څنګه چې ستاسو خوښئ. علی رضی الله عنه د کور نه ووتلو، بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړل او الله رب العزت ته په سجده باندې پرېوته چې ای زما ربه. علی رضی الله عنه آقا انعامدار ته دعوت کوي او زما په کور کې د هیڅ څیز درک نه لګېږي. ربه ته زما د عزت خیال وساتې او ربه ته په بهترینه طریقې سره چې دی دا دعوت د سر ته ورسې او د دې چې څومره ضروریات دي ربه دا ته په خپله د خپلو ډکو خزانونه پوره کړي. نو وایي دعا وشوه، راپاڅېدله، تش لوښي کېښودل په نغري باندې او څه وخت بعد الله رب العزت هغه تش لوښي د قسمه قسم خوراکونو نه چې دی دا ډک کړي وو. صحابه کرام راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو. د دغې خوراک، د دې قسمه قسم خوراک خوشبویانې په صحابه کرامو باندې ډېرې ناشنا ولګېدې، ډېرې خوندورې خوشبویانې وې هغې محسوسې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا خوراکونه تاسو ګورئ، دا دومره عجیب خوراکونه او دومره بهترین خوراکونه چې تاسو ګورئ دا ګورئ عام خوراکونه نه دي، دا زما لور فاطمه رضی الله تعالی عنها تاسو دپاره د جنت نه راغوښتي دي، دا جنتي خوراکونه دي. خوراک کېږي، لګیا دی، خوراک وشو. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ځل بیا راغله، الله ته په سجده پرېوته چې یا الله عثمان خو ستا د حبیب د قدمونو په بدله کې غلامان آزاد کړل، ربه زما خو دومره وس نشته. ربه زه تا ته یو سوال کوم، څنګه دی چې په هغه ځای کې زما د عزت خیال وساتلو، جنتي خوراکونه دې راولېږل. ربه یو سوال درته بل کومه، زما د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما کور ته څومره قدمونه راغوستي، د دې قدمونو په بدله کې زما د حبیب ګناهګار امتیان چې په جهنم کې پراته دي ربه ته هغه معاف کړي. خوراک وشو،
دینه بعد دعا کیږي. دعا لا ختمه نه د جبرائیل امین راورسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها دعا قبوله شوه. تاسو چې څومره قدمونه د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته اغوستي دي د هغې په بدل کې به الله رب العزت ستاسو ګناهګار امتیان چې په جهنم کې پراته دي الله رب العزت به معاف کوي.